په انسان باندې چې خطرناک گزار کیږي او انسان چې ډېر د تکلیف سره مخامخ کیږي او ډېر د نقصان سره مخامخ کیږي نو دې همیشه د پاره د خپل ملګری د لاسه او د خپل دوست د لاسه چې هغه نقصان سره مخامخ کیږي ولی ځکه چې که یو ناشنا کس ستا د هغه سره تعارف نشته دی ستا د هغه سره جان پہچان نشته دی نو که هغه چېرته په تا باندې حمله کول غواړي ستا په شخصیت باندې ستا په عزت باندې نو هغه چې دی حمله د ډېر د لرې نه به هغه کوي او هر چې ستا دوست دی نو د هغې حمله چې دی هغه ډېره سخته ولې د هغې حمله د نږدې نه هغه چې در باندې کله حمله کوي نو هغه د نږدې نه کوي په داسې طریقه سره په تا باندې حمله کوي چې تا واړو چې دی د هغې ته خیال به هم دی نه نو دغه وجه ده چې قرآن مقدس کې دغه رنګې چې دی احادیثو کې بشرت کې موږ ته دا سبق ملاویږي چې ځان لپاره چې هغه د صحیح صحبت انتخاب هغه پکار دی